سر زمونږ د ملک موسم چې دی خو یخ دی، خو په اسلام آباد کې او په دې علاقو کې پنجاب طرف ته سیاسي موسم چې دی ډېر ګرم دی. عمران خان لانګ مارچ چې دی هغه شروع کړی دی. دومبی راته ووایي چې د عمران خان په لانګ مارچ باندې ستاسو څه موقف دی؟ نو اصل کې ستاسو خبره ټیک ده. په سیاسي میدان کې په دې وخت کې په ملک کې ګرمي ځکه ده چې یو خو الیکشن ډېر نږدې دی، او بل زما خپل خیال دا چې الله تعالی په دې قوم باندې ډېر لوی رحم کوونکی دی، ځکه چې کم د 75 سال ګندګي وه نو هغه ګندګي چې ده هغه بالکل سر ته راغلی ده، او د هغې بدبویي چې ده نو هغه په ټول پاکستان کې لګیا ده خورېږي. که پی ډي ایم دی که پی ټي آی ده، نو دا چې چا جوړ کړي دي نو هغه جوړونکي هم ډېر زیات پریشانه دي، او هغوی زما خپل خیال دا دی چې په ځان پورې بوله هم خندا ورځي هم بوله غوسه ورځي چې دا مونږ څنګه خلک جوړ کړی و. دواړې طرف ته د غلو ډلې دي، دواړې طرف ته هغه مافیاز دي چا چې 75 سال د دې پاکستان عوام لوټ کړی، د دې پاکستان خزانه یې لوټ کړی. نن د دا پاکستان چې د چا د لاسه مقروضه دی، نن د چا د لاسه چې پاکستان په خارجه محاذ باندې په دنیا کې یوازې ولاړ دی، نن د چا د لاسه چې پاکستان پولیټیکلی هم او اسی هم د پاکستان کم تشخص دی جوړ کړي په انټرنیشنل کمیونټي کې، د دنیا په ملکونو کې په اقوامو کې، نو هغه صدا سي خانه دی. نن زموږ د پاسپورت سویل یو شته، نه د پاکستانی سره ریسپیکټ او عزت شته. نن په دنیا کې خلک مونږ ته د دهشتګرد په نظر باندې ګوري، خلک مونږ ته د سوالګری په نظر باندې ګوري، او دنیا چې دا هغه زموږ نه پشه کوي، زموږ نه په شا باندې ځي. نو دا هغه خلک ته چې اوس زما خپل خیال دا دی د پاکستان د تاریخ هغه اخرنۍ جګړه ده چې د دواړې طرف نه غله لګیا ده، او په دې کې د قوم خیر دی چې د یو بل هغه کارنامې او د یو بل هغه کرتوتونه هغه منظریام ته راولي چې تر اوسه پورې یو عام پاکستانی د هغې نه خبر نه او خپل جوړونکي هم هغې خلکو ته ایکسپوز کړو چې تر اوسه پورې موږ سپانسر کولو چا په موږ باندې انویسټمنټ چا کړی، موږ جوړ کړي چا یو. خو د قوم پکې صرف دا نقصان دی، هغه جوړونکو نوم زموږ دا کوېسچن دی چې دا گیم نور ختمول دي چې یو اړخ چې دی هغه لاول غله ثابتول دي، په هغې کیسونه جوړول دي، او بیا چې کله زما په لاس کې کم ګروپ دی هغه زما نه بې قابو کېږي نو بیا دا ګروپ به زه غل کومه او غل ګروپ به زه ساس کومه. په دې پروسس باندې چې د قوم د کمې پیسې لګي، زموږ د خزانې کم خرچ کېږي په کروړونو په اربونو روپو، نو موږ به دا تپوس خامخا د هغه خلکو نه کوو چې زموږ د سرمایه چې دا اولې په دې ستاسو د خپل سیاسي عزایمو او مقاصدو لپاره خرچ شوه.